دا ملګری تپوس کوي چې د کورونو ته خلق راځي او زمونږ زنانو ته وایي چې تاسو سر منګس کړی وي د هغې چې کوم ویښته اوتي وي هغه ویښته موږ له راکوي د هغې بدله کې هغې مختلف اشیا ورکوي، لوښي ورکوي، بعض ځایونو کې شیمپوان ورکوي، بعض ځای کې نور سیزونه ورکوي. نو د دې شریعت کې حکم څه دی؟ نو جواب دا دی چې دا باقاعده د خرید و فروخت یو صورت دی. دغه ویښته اغستی شي، د دغه بدله کې دغه سیزونه ورکول شي او د انسان د تمام اجزاو هغه صرف ویښته نه، د بدن نور سیزونه د هغې که ویښته دي که نور اندامونه دي یا نور اجزا د بدن دي، نو دا شریعت کې انتهایی قابل احترام دي او د احترام د مرتبه د وجنه شریعت د دې ویښتو وغیره خرید و فروخت ناجایزه ګرځولې دی، د دین منع فرمایلی ده. نو لہذا خپل زنانه په دې باندې پویول پکار دي چې دغه ویښته دا په یو معزز طریقې سره سنبالول شي، د هغې اهتمام وکړی شي، چېرته یو ځای کې دفن کړی شي او خرڅول ناجایز دي، چاله ګفت کول او تحفه کې ورکول هم ناجایز دي. د دې صرف د سنبالي او د محفوظ کولو انتظام فکر پکار دی، خرید و فروخت جایز نه دی.